چې انسان د الله د تیار کړی شوی ور د جهنم نه بچ شي. دیو جن الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار کم سړی چې د جهنم د اور نه بچ کړی شو وادخل الجنة او د الله رب العزت جنت ته داخل شو فقد فاز دې سړی وګټلا او دا سړی کامیاب شو. الکه چا وګټلا څوک کامیاب شو؟ زمونږ د انسانانو ذهنونه دا وایي چې یاره وایي چا وټونه وګټل او دی وزیر اعظم شو دا کامیاب شو. الکه وایي څوک په سکول کې کامیاب شو، څوک په کالج کې کامیاب شو، دا په یونیورسيټي کې غټه ډیګري واغستا، د ډاکټر جوړ شو، د انجینیر جوړ شو، د سره بینک بیلانس برابر شو، د جایداد دی، د نارینه اولاد دی، دی کامیاب شو. انسانان دا چغوي الکه دوبه ته لاړو ډیره پیسې وګټل دا سړی کامیاب شو. الکه پلان کې سړی سعودي ته لاړو پیسې وګټل دا سړی کامیاب شو. الکه پلان کې سړی غټ خسته کورې جوړ کو دا کامیاب شو. الکه پلان کې سړی د یورپ ویزو ته میلاو شو او دی بوس په ډالرو کې پیسې ګټي دا سړی کامیاب شو. الله رب العزت فرمایي نه تاسو د ټولو د ذهنونه غلط دي زما واورئ. فمن زحزح عن النار کم سړی چې د جهنم د اور نه بچ شو وادخل الجنة او جنت ته داخل شو فقد فاز دا سړی کامیاب شو. والله رب العزت فرمای قو انفسکم اول د خپل ځان غم وکا فکر وکا ځان د جهنم د اور نه بچ کا دا کامیابی حاصل کا واهلیکم نارا او د ځان نه بعد ما بیا د خپل اولاد د خپل کور والو د دو فکر به هم کې او انفسکم واهلیکم نارا